الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ورونو موږ د لمانځه مسائل شروع کړیو باید مسلمان د لمونځ په داسې طریقه سره وکړي چې هغه طریقه د نبی علیه الصلاة والسلام ده د فرایض او مستحبات او واجبات او سنت او لحاظ کې وساتي او د مکروهاتونه او د مفاسدو د لمانځه نه ځان وساتي مخته جمعو کې موږ فرائض او واجبات او سنت او مستحبات تیرو دو جمعو کې بیان کړ نن به موږ د لمانځه مکروهات چې کوم کارونه په لمانځه کې د یو لمونځ کوونکي لپاره په لمانځه کې کوم کارونه کول مکروه دي او کوم داسې کارونه دي چې په دغو کولو په وجه سره د لمونځ کوونکي لمونځ فاسدیږي لمونځ یې ماتیږي دغو تذکره به کوو هر مسلمان ته پکار دا دي چې دغه کارونه دغه مسائل زده کړي ځکه چې کوم شی په مسلمان باندې فرض ده د نو د غش زده کول په مسلمان باندې فرض ده کوم شی چې په لمانځه کې فرض ده د هغو مسائلو د هغو فرایضو زده کول د مسلمان لپاره فرض دي چې هغه فرایض وپېژني کوم مسائل چې واجب دي د هغو مسائلو پېژندل د مسلمان لپاره واجب دي کوم مسائل سے سنت دی دیغو مسائل پیژندل د مسلمان لپاره سنت دی چې پیغو مسائل او باندې ځان خبر کی دغه رنګ کوم مکروهات دی په لمانځه کې مفاسد دی په لمانځه کې المنز دیغو په وجه سره مکروه کیږي یا فاسد کیږي باید مسلمان په دغو مسائل او باندې ځان خبر کی شلمونځ په صحیح طریقه سره ادا سي کپل منځ کې مکروهات واقع سوي یا مفاسد واقع سوي او دای خبر نه
او هغه لمونځ د دې لایق کي چې هغه لمونځ دوباره را وګرځول شي، ځکه دغه لمونځ نه د ګرځېدلی، لمونځ یې فاسد سوی د، لمونځ یې مت سوی د، نو لمونځ یې واجب الاعاده ده. لیکن دی خبر نه وي چې ما چې په لمانځه کې داسې وړ عمل سوی ده چې د هغه کولو په وجه سره لمونځ فاسدېږي، نو دی به لمونځ نه راګرځوي، ځکه چې ده ته معلومات نشته چې مفاسد د لمانځه کوم شیان دي چې د هغو په وجه سره لمونځ متیږي او دوباره به لمونځ راګرځوي. باید هر مسلمان ته دغه مسائل معلوم وي، هر مسلمان باندې چې دی لمونځګزاره یي، عاقل یي، بالغ یي، په ده باندې دا لازم دي چې دغه مسائل دی زده کړي، او کله چې هم دغه مسائل په لمانځه کې ورته واقع کیږي دی خپل لمونځ ته متوجه سي، او لمونځ کې که چیرې مفاسد ور راوګرځوي، که چیرې مکروهات کې واقع سوي او د هغو مکروهاتو په وجه سره مکروه تحریمي بیا هم لمونځ واجب الاعاده ده، او که چیرې داسې مکروه تنزیهي واقع سي، باید مسلمان د دغو مکروهاتو چم ځان وساتي، ځکه هغه ثوابونه هغه فایدې چې الله رب العزت یو لمونځګزاره انسان ته ورکوي، که چیرې مکروهات په لمانځه کې ډیر سي او بار بار مکروهات کي، نو هغه فایدې او هغه ګټې به دی نه کي ترلاسه. نو دغه مسائل په مسلمان باندې زده کول ضروري دي چې دغه مسائل زده کړه وکړي، دغه مسائل ته متوجه سي، ځکه هر مسلمان په ورځ کې 5 وخت لمونځ ادا کوي، نو چې 5 وخت لمونځ ادا کوي او دته معلومات د لمانځه د مسائلو نه وي، نو دغه لمونځ خو بیا لمونځ نس، په دغه لمانځه کې به دی داسې وړ کار کوي چې فرایض به تېر پاته وي، واجبات به تېر پاته وي، د مکروهاتو عمل به کوي، د مفاسدو کار به په دې لمانځه کې کوي، نو هغه لمونځ بې قابل قبول نه وي، هسې به ځان ستړی کوي. مکروه په لمانځه کې چې د یو سړي ثواب د لمانځه الختمیږي، باید مسلمان له دغو مکروهاتو نه ځان وساتي، او مکروه په لمانځه کې سدل الثوب د یو جامې رازړول دي. اکثره مسلمانان په دغه مسله کې د غفلت شکار دي. یو سړی د صادر یې اغوستی، د صادر دواړه پیسې یې لاندې زړیږي، په مټو یې اچولی، د دې ته سدل الثوب ویل کیږي. یو سړی د په سر باندې رومال اچولی، د دغسې دواړه پیسې زړول یې تاو کړي یې نه دي. یو سړی د چوپانه یې اغوستې، د ړستونو کې یې لاس نه ده چخ کړی، دغسې په مټ اچولی ده. دا ټول کارونه مکروه دي، دا د لمانځه د شان مخالف دي، دا د لمانځ کوونکي د شان سره نه دی لایق چې یو مسلمان د خپل صادر یا خپل رومال یا خپل چوپانه په مټ یا په سر باندې له پاسه واچي یا تاویی دی نه، دا د تکبر علامه ده، او الله رب العزت تکبر نه خوښوي. نو جامه یا رومال یا صادر یا چوپانه په مټ یا په سر باندې داسې را غورځول سي، هغه طرف یې داسې ټول نه کړي لکه صادر چې سړی اغونځي، بلکې دواړه پیسې یې کته وغځوي، په سر باندې اچولی یا په مټو باندې اچولی، نو دغه کار کول مکروه ده. دې ته په عربي کې سدل الثوب ویل کیږي، جامه کته زړول. بل مکروه په لمانځه کې په خپله جامه باندې مستی کول دي، په لمانځه باندې ولاړ ده، کله واسکټ راکش کی، کله جامې راټولې کی، کله لمن ټولوي، کله یو شی ټولوي، کله بل شی ټولوي، په خپله جامه باندې مستی کی، یا د خپل جسم په اعضاو سره مستی کی، کله پزه کې ګوته وهي، کله غوږونه سموي، کله ګوتې سموي، خپلو اعضاو باندې لګیا ده. د الله رب العزت دغه لمانځه چې توجه اوښتې ده، د الله رب العزت دغه عبادت په صحیح طریقه سره نه ادا کوي، دغه کار مکروه ده. په جامه باندې مستی کول، په خپلو اعضاو باندې مستی کول، کله راټول کی، کله پرېږدي، انغاړي نه انغاړي خپل اندامونه یا خپل جامه، نو دا کار کول د لمونځ کوونکي لپاره مکروه دي چې د لمانځه په حالت کې به دی دغه کار نه کوي. دریم نمبر مکروه، یو سړی د وړو بولو نه یا د غټو بولو نه تنګ ده، لیکن اودس یې سته. نن سبا دغه معامله د انسان سره ډیر پیش کیږي، ځکه ډیر یخي په سړو اوبو باندې ماخوستن اودس نسی کولی، یا یې لمونځ به وکړم بیا به اودس وکړم. وړو بولو نه تنګ ده او د غټو بولو نه تنګ ده، دی د تنګي په حالت کې لمونځ ادا کوي، نو دغه
اگر که د اودس ته دغه لمونځ مکروه ده، ځکه لمونځ یو انسان ادا کوي په داسې حالت کې به ادا کوي چې ذهن فرش وي، ذهن تازه وي، په ذهن کې د بل شي خلل نه وي، د الله رب العزت د عبادت طرف ته متوجه. یو سړی چې د بولو نه تنګ سوی او دی په لمانځه باندې لګیا یا هغه لمونځ په صحیح طریقه سره نشي ادا کولی. روایاتو کې راځي چې یو سړی د وړو بولو نه، واړه اودس ماتې نه یا غټ اودس ماتې نه تنګ او دته د لمانځه وخت قریب سي، باید دی ولاړ سي تخلي ته، بیت الخلا ته ولاړ سي، سم ځان پاک کی، خو خپل ځان تازه کی او دی راشي دی الله رب العزت په دې عبادت باندې ودرېږي چې الله رب العزت طرف ته توجه وي. څلورم نمبر مکروه خپل جامه د خاورو نه بچ کول دي. په لمانځه باندې ولاړ دی یو سړی، رکوع سجدې ته ټیټیږي او خپلې جامې داسې راټولې کړي چې د ما جامې په خاورو باندې ونه لګېږي، په خاورو باندې ګنده نه سي، او رکوع او سجدې ته چې سړی ځي په دې کې عاجزي ده. باید خپلې جامې خپل ویښتان، یو سړي غټ غټ ویښتان پرېښي، هغه ویښتان را ایساروي چې کته په مځکه ونه لګېږي، ګنده به سي، په خاورو به ککړ سي. کتابو راخیستي باید د یو انسان ویښتان چې غټي، هغه ویښتان دې هم کته په مځکه باندې ولګوي چې دا ویښتان هم سجده وکړي، جامه دې هم په مځکه باندې ولګېږي. خپلې جامې راټولول د خاورو نه چې په خاورو باندې ګرد آلود نه سي، دغه کار هم مکروه ده. پرېږده خپلې جامې، خپل ویښتان په خپل حالت باندې پرېږده، خپل د الله رب العزت دغه فریضې ته متوجه سي. نو خپلې جامې په حالت د لمانځه کې په رکوع یا په سجده کې راټولول دغه کار مکروه ده په لمانځه کې. پنځم نمبر مکروه چې کله یو سړی سجده کوي او د سجدې په حالت کې لاسونه کته په مځکه باندې لګوي او د لاسو سره دغه سنګلې په مځکه باندې لګوي، دغه سنګل لګول دا مکروه ده چې یو سړی به خپلې سنګلې په مځکه نه لګوي. لیکن د ښځې لپاره ضروري ده چې خپل سنګل په مځکه باندې ولګوي. د سړي لپاره سنګلې په مځکه باندې لګول دغه مکروه دي. لاس به په مځکه لګېدلی لیکن سنګلې به د مځکې نه جلای، د مځکې نه به پورته وي، مځکه سره به نه وي لګېدلی دا سنګلې. او بل مکروه خپله خېټه د سړي لپاره په خپلو ورنو باندې لګول د سجدې په حالت کې دا مکروه ده. خپله خېټه به په ورنو باندې نه لګوي، بلکې د خېټې او د ورنو په منځ کې به فاصله وي. خېټه او د ورنونه به سره جلای، که چیرې خېټه د ورنو سره ولګېږي نو دغه کار کول هم مکروه دي. 11 نمبر مکروه کله چې جمع ولاړی په اول صف کې یا دوم صف کې خلق ولاړی او په اول یا دوم صف کې د یو یا د دوه کسو جئی، یو سړی اودس وکړي او د صف ته نه داخلیږي، باوجود د دې نه چې فاصله سته، د کس درېدلو جئی په دې صف کې سته او دی د ویازي وروسته صف کې دریږي، دغه درېدل د ده لپاره مکروه دي. دا نامناسب دی، باید دی په اول صف کې ودرېږي، هغه صف کې چې کومه خلا ده، کوم جئی ده، اول هغه صف مکمل کړي. دغه نه وروسته که چیرې په صف کې جای نه و او دی وروسته ودرېدو بیا پروا نسته، بیا د لمونځ مکروه نه ده، دا عمل مکروه نه ده. لیکن که په صف کې مخکې صف کې جای او دی وروسته دریږي نو دا عمل د ده مکروه ده، باید دی ونه دریږي په وروسته صف کې تر څو پورې چې اول صف برابر سوی نه او اول صف مکمل سوی نه. 12 مکروه یو سړی په امام پسې ولاړ ده، اقتدا په امام پسې کړې ده، دی د امام پسې لخوا قیرات په ژبه باندې یایي، قیرات یایي، یو په زړه کې قیرات ویل دي، امام کوم قیرات یایي په زړه کې یایي، پروا نسته. لیکن په ژبه باندې هغه قیرات، هغه آیت، هغه سورة فاتحه دی په ژبه باندې یایي د امام سره، نو دا عمل د مقتدی لپاره مکروه ده. ځکه الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایلی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قرآن مجید تلاوت کیږي فاستمعوا، نو د قرآن مجید ته غوږ کېږدئ، وانصتوا چپ سئ، چپ ودرېږئ او خوله مه ښوروئ. د الله رب العزت له جانب نه حکم ده چې
امام پسې به وروسته یو سړی چې مقتدي دا به قیرات نه یای، دی به د امام قیرات ته متوجي او دی په دې قیرات د امام کې دی تابع ده، دا داسې ده لکه دی چې قیرات یای. که چیرې په ژبه باندې دغه قیرات مقتدي ووایي په امام پسې، نو دغه د ده عمل دغه مکروه ده. 14 مکروه یو سړی په لمانځه باندې ولاړ ده او سترګې پټوي، پټې کې سترګې په پټو سترګو باندې لمونځ بلا عذر نه، یو خو هغه عذر یې سترګې بیماري ده، نور څه مجبوري ده د سترګو لوسولو په وجه سره د ده په لمانځه کې خلل پیدا کیږي. بلا مجبوري نه یو سړی په پټو سترګو باندې لمونځ کوي، دغه سترګې پټول د لمانځه په حالت کې دا مکروه دي. 14 یو سړی په لمانځه باندې ولاړ د ارمیګۍ، خپل ارمیګۍ خوب ځان سوس کوي، سستی اظهار کول په لمانځه کې مکروه دي. کله په یوه پښه باندې زور وکړي، کله په بله پښه باندې زور وکړي، غړنده پړنده ولاړ ده. نو دغه سستی اظهار کول په لمانځه کې دا مکروه ده. خلو وازه وازه کوي د خوب له وجې نه. که یو سړي ته د لمانځه په حالت کې دته ارمیګۍ ورسي، دته مناسب ده دی دا کنټرول کی، حتی الامکان دغه دفع کی، ختمی کی. لیکن یو سړي باندې زور راغی د ارمیګي نه دفع کیږي. فقهاو لیکلي چې دی ولاړي د قیام په حالت کې، نو دی په خپله خولو باندې لاس داسې کېږدي. کله چې خوله ترې رواز شي، کنټرول نه وځي، نو په خپله خوله دې لاس کېږدي، ښی لاس به پرېږدي. او که چیرې دی په داسې حالت کې چې لاسونه خلاص شي، یا د تشهد د تحیات په حالت کې بیا د چپ لاس پې کېږي. ځکه چې په دې وخت کې چې دی کله خوله وازوي، همیشه د لمانځه نه بغیر هم که یو سړی دی خوب له وجې نه، د ستوماني له وجې نه د ده خوله وازه چې باید په خوله پټه کړي. روایاتو کې راځي چې خوله پټه نه کړي، شیطان په دغه خوله کې متازي ورته کړي. دا سستی ده د شیطان له جانب نه ده، د شیطان له طرف نه ده. انسان دی الله رب العزت د عبادت نه غافله کوي، نو حتی الامکان به د انسان دغه کوشش کې چې دغه سستی اظهار ونه کړي، سستی تیر ونه شي. که وسوله په انسان باندې دغه ارمیګۍ غالبه سه، نو دی به د ارمیګي دفع کول او دغه طریقه د ارمیګي د ختمولو ده. 15 خپلې ګوتې به نه کړسوي، د خپلو ګوتو ټکونه ایستل په لمانځه کې دا مکروه دي. او خپلې ګوتې په نورو ګوتو کې ورکول، یو سړی ناسته په لمانځه کې خپلې ګوتې په ګوتو کې ورکړي، دا کار کول مکروه دي. یا د خپلو ګوتو ټکونه باسي د لمانځه په حالت، دغه ټکونه ایستل د ګوتو مکروه دي. نو دا د لمانځه مکروهات دي، باید د دغو نه مسلمان ځان وساتي، دغه افعال په لمانځه کې ادا نه کړي، دا کارونه په لمانځه کې ادا نه کړي، ځکه د لمانځه هغه ثواب، د لمانځه هغه درجات چې الله رب العزت یو لمونځګزار ته ورکوي، هغه به ختم شي. بل د لمانځه مفاسد چې د کومو کارو په وجه سره د انسان لمونځ متیږي ختم شي. په لمانځه باندې ولاړ دی او دغه کارونه یې په لمانځه کې د ننه تیرې وسولو، د دغه انسان لمونځ ختم شو، واجب الاعاده ده، دغه لمونځ به دی دوباره راګرځوي او په دغه جې به سلام ګرځوي. یو سړی د په لمانځه باندې ولاړ د نیت یې وتاړه، خبرې یې وکړلې، که د خبرې قصدن وکړي که په یېره باندې وکړي، د دغه سړي لمونځ مات څه، دغه لمونځ به له سره راګرځوي، سم به نیت تړي. خبرې کول که قصدن وي که په یېره باندې لمونځ متیږي د دې په وجه سره. یو سړی د په لمانځه باندې ولاړ د جومات ته خلک سړی راننوت، سلام یې واچو. یوه دا مسله م زده کوي، جومات ته چې کوم یو سړی ننوځي، چې هر چیرې جومات که چیرې خلک دغسې ناست، بیا مناسب دا ده چې هغه سړی سلام دغو خلکو ته واچي. که چیرې په دې جومات کې خلک په ذکر اذکار تلاوت باندې لګیا دي، بعضې خلک په لمانځه باندې ولاړ دي، بیا د ده لپاره مناسب دغه نه ده چې دی سلام واچي. یو یا دوه کسان څنګ ته ناست دي، هغه فارغه ناست دي، هغو ته د قریب ورسي، نږدې دې ورسي، هغو ته د سلام ور واچوي چې د دغو خلکو په عبادت کې خلل واقع نه سي، دغه خلک عبادت کې غلط نه سي. نو د ده لپاره مناسب دغه دی چې په جومات کې راننوځي، سلام وانه چوي چې خلک په عبادت باندې لګیا دي، تلاوت، ذکر، اذکار، نوافلو باندې لګیا دي، باید دی سلام په داسې انداز سره وانه چوي چې دی دغو لمونځګزارو خلکو ته خلل واقع سي، تکلیف واقع سي، لمانځه کې غلط سي. که یو سړی په لمانځه کې د لمانځه په دوران کې یو سړی جومات ته راننوت او سلام یې واچاو،
دغه په لمانځه باندې چې کس ولاړ د دغه په خوله ورته ویل چې وعلیکم السلام، لمونځ یې مات، لمونځ به له سره راګرځئ. بل لمونځ متونکی شی جواب ورکور دي چې هر قسمه جواب دی ورکړه. یو سړی ده لګیا د خبرې تا ته درک بچی دی پیدا س تا دی غ جواب ورکړه، فلانکی سړی مړ سویه انا لله و انا الیه راجعون دی وی. یا بل د خبره د خولې ووتله چې خبر کومه خبره د تعالی خولې ووتله هغه خبر د خلکو خبره او جواب د خبرې کې واقع کېدله، لمونځ فاسد س، لمونځ به دوباره راګرځي، له سره به دغه انسان دغه لمونځ ګزاره نیت تړي. بل لمونځ کول کوي، لمونځ فاسدونکی شی غاړې تازه کول دی بلا ضرورته. یو سړی غاړې تازه کوي، اشارات ورکوي یو سړي ته، یو سړی روان ده تور ته داسې انداز د اشاره په غاړه ورته وکړله چې ته ودرېږه زم پسې در زمزم جومات ته راغلی یم، لمونځ ولاړو، لمونځ فاسد س، لمونځ واجب الاعاده ده، دوباره به نوی نیت تړي او دی به لمونځ له سره راګرځوي. یو سړی ده په لمانځه باندې ولاړ ده وژړل او دغه زړه آواز ترې اوچت سه او دغه زړه د آواز چې اوچت سه الفاظ ادا سولو، په آواز باندې په چغو یې وژړل، غږ ترې پورته سویه. دغه زړه په دوه قسمه سره ده، یو خو به زړه یا دغه زړل چې د آواز ترې اوچت سوی ده دغه به د آخرت او د جهنم په وجه سره د زړلی او دغه مقصود د لمانځه باید انسان د الله رب العزت د خوف له وجې وزاړي په لمانځه کې، هغه تی که په آواز سره وزاړي که پټ وزاړي دغه فاسدونکی د لمانځه نه ده. لیکن یو سړی د دغسې بې اختیاره وزړل یا یې کور کې څه غم واقع سوی ده یا ده ته تکلیف ده یا ده باندې درد ده یا دی په مصیبت کې ګرفتاره ده وزړل، که چیرې دغسې له سترګو نه اوښکې توسې دا فاسدونکی نه دي، لیکن آواز د خولې نه ووتویه دغه آواز فاسدونکی د لمانځه د لمونځ به له سره راګرځوي. یا یو سړی د په لمانځه باندې ولاړ ده دوه خندل او دغه خنده یې په زوره باندې څه دغه خنده د انسان دغه لمونځ فاسدوي، لمونځ به له سره راګرځوي، نیت به له سره تړي. د دې خندې په وجه سره د ده لمونځ فاسد څه، خنده بیا په درې قسمه سره ده. یو تبسم ده چې صرف غاښونه ښکاره سي، دا نه لمونځ فاسدوي نه اودس متوي. یو ضحک ورته ویل کیږي چې دغه د څنګ غاښونه د انسان ښکاره سي او په څنګ باندې ولاړ سړی د تا سره د تا آواز واروي، دې ته ضحک ویل کیږي په عربي کې. لمونځ د انسان فاسد څه لیکن اودس مات نه ده. یو په زوره خندل دی لکه ځینې خلک چې دلته خاندي ټول جومات یې واروي، دې ته خنده کاکا په عربي کې یایي، په دې باندې لمونځ هم متیږي او د انسان اودس هم متیږي، لمونځ به هم له سره راګرځوي اودس به هم له سره راګرځوي. بل لمونځ متونکی یو سړی باندې تکلیف ده درد ده د اوف آواز له خولې وباسوی یا آواز یې وباس، د تکلیف وال کوم آواز چې د ده له خولې وباسوی دغه آواز په وجه سره د ده لمونځ فاسد سویه، لمونځ به له سره راګرځوي، لمونځ یې واجب الاعاده ده. او یو سړی په لمانځه باندې ولاړ د خوراک یې وکوي، خوراک کول د ده لپاره ممنوع دي، چښاک کول د ده لپاره ممنوع دي، که خوراک وکړي د لمانځه په دوران که چښاک وکړي دغه لمونځ یې فاسد ده. یو سړي خوراک کړی د لمانځه ته راغی په غاښو کې غوښه بنده ده یا یو د خوراک شی چې کوم یې خوړلی د هغه بنده د فقهاو د دې طریقه ذکر کړې. اوس به دې شي ته کتل کیږي چې د ده په غاښو کې بنده ده، که چیرې یا د چڼې د دانې په مقدار وه هغه شی په ژبه سره راویستو یا اوس دو وی تېرې کړ لمونځ یې فاسد په خوله کې دننې، او که چیرې د چڼې د دانې نه وړوکی شی وی او په لاس یې راویسته بار یې راویسته بیا یې خولې ته دننې کې او وخوړه بیا یې لمونځ فاسد. لیکن که چیرې د کنځلې د دانې غوندې وړکی شی او په ژبه سره یې د خولې کې دننې راوباسي او اوس دو یا ختم سي د دې په وجه سره لمونځ نه فاسدېږي. وړوکی شی ده د چڼې د دانې په مقدار نه ده او په خوله کې د دننې د غاښ نه راووتوی او دغسې تېر سوی دغه لمونځ نه فاسدوي. لیکن که چیرې د چڼې د مقدار که د بار نه داخل کې که په غاښو کې دننې ایسې ووځي او بیا یې تېر کې دغه انسان دا د عقل په مثال ده، د دغه انسان لمونځ فاسد څه، لمونځ واجب الاعاده ده، لمونځ به دوباره راګرځوي. بل یو انسان قرآن مجید نه ده زده، صورت یې نه ده زده، لکه موږ او تاسې دغه پاس لیکلي ده دا صورتونه، یو سړی د وروسته صف کې ولاړ د پاس ورته ګوري یایي لمونځ یې فاسد ده نه ادا کیږي. قرآن مجید به په لمانځه کې په یاد باندې سړی یایي، یو سړی قرآن مجید خلاص کړی او قرآن مجید ته ګوري دغه د لمونځګزاره سړي د شان لایق نه ده. قرآن مجید کوم آیاتونه چې انسان په لمانځه کې یایي هغه به په یادو باندې یې زباني به یایي
که قرآن مجید ته وکتل لمونځ کې فساد راغی چې قرآن مجید ته ګوري او هغه آیاتونه تیریایي تلاوت تیر کړي لمونځ یې فاسد سو لمونځ واجب الاعاده ده. بل یو سړی په لمانځه کې ولاړ ده په کس باندې اودس مات د اودس ماتېدل په لمانځه کې دوه طریقې دي، یا خو به قصدن دی انسان اودس مات یا به په خپله باندې مات سوی. مثلا یو سړی په اودس لمانځه باندې ولاړ ده پزه یې ونیسوله خپله باندې ونیسو، هغه لپاره فقهاو ځان ته ترتیب ښوولی ده چې د ده لمونځ مات نه ده. لیکن که چیرې دغه سړی چې په کس باندې اودس نه ده مات کړی په خپله مات څه، اوس که چیرې د انتظار دی دغه اودس د متېدا نه وروسته 3 وارې سبحان الله سبحان الله سبحان الله سي ویل کیږي، دومره انتظار یې وکړو خو لمونځ یې ختم سو. که چیرې انتظار ونه کړي فورا ولاړ سي او اودس وکړي دی به چې کوم رکعتونه کړي دي هغه رکعتونه وسو دا نور رکعتونه به دی پسې ادا کړي. 2 رکعاته کړي په 2 رکعتونه وروسته د ده پزه ونیسوه دی د فورا ولاړ سي دی د ولاړ سي هلته د اودس وکړي خبرې مبرې به نه کړي راشي دا 2 رکعته به وکړي دې ته بنا یایي په عربي کې. هغه لمونځ چې مخکې ادا کړی ده دا نور پاته لمونځ به په دې دوم اودس باندې ادا کړي. په منځ کې به داسې کار نه کړي چې هغه د لمانځه مخالف وي، که چیرې خبرې وکړي مجلس یې وکړي داسې کار یې وکړي چې هغه د لمانځه مخالف لمونځ یې ولاړ له سره به لمونځ راګرځي. لیکن که قصدن یې دغه عمل وکړو اودس یې مات کړو په قصد باندې یې مات کړ لمونځ یې فاسد څه واجب الاعاده د اودس به هم کړي او راځي به له سره به لمونځ راګرځي. یو سړی په لمانځه باندې ولاړ ده عورت یو اندام څلرمه حصه یا زیاته لوڅه سوله او دغه هم د یو رکن په مقدار سره یو سړی د لنګ یې والی مثلا په لمانځه باندې ولاړ ده هوا وچلېده د مخالف سیم نه راغی د ده ورون یې لوڅ اوس دغه ورون چې د لوڅ سوی دغه عورت ته د امام صاحب په نیز باندې نامونه ونیسه تر غونډې پورې د سړي لپاره دا عورت ده د ده دغه ورون مقدار به معلوموي چې د ما دغه عورت چې لوڅ سوی څلرمه حصه لوڅه سوی ورون که د څلرمې حصې نه کم ده که کم لوڅ سوی خو لمونځ یې نه ده مات. که چیرې د څلرمې حصې په مقدار یا زیات لوڅ سوی ویه او دومره لوڅ پاته سوی چې په هغه کې 3 وارې سبحان الله ویل کېدله لمونځ یې فاسد څه لمونځ به له سره راګرځوي. او بل عمل کثیر داسې کار کول چې له باره یو سړی درته وګوري او هغه وایي چې یاره دغه کار د لمانځه وال سړي کار نه ده. یو سړي درته وکتل تا داسې کار په لمانځه کې وکویه چې سړي درته وکتل چې یاره دغه سړی په لمانځه نه ده ولاړ دې ته عمل کثیر ویل کېږي یعنې په 2 لاسو دې داسې کار وکوی لمونځ فاسدوي. نن سبا دام یوه مساله ده یو سړی په لمانځه باندې ولاړ یې رنګ ورته راغی د موبایل فقهاو لیکلي دي په جوب کې د لاس په جوب کې د دننې دغه سایلنټ کې که طریقه ورځي بند دی کې دغه موبایل یا د په جوب نه راوباسي په یو لاس باندې دی بند کې که چیرې دا 2 لاس ورسره ولګاو لمونځ یې فاسد. بعضې مسلمانانو هغه موبایل ته شی واسکټ راچولی بیا یې په یو لاس باندې راباسي نو د دغه سړي لمونځ فاسدېږي دې ته عمل کثیر ویل کېږي. ځکه دغسې لپاره یو سړی درته وګوري او هغه دغه اندازه لګېږي چې دغه سړی په لمانځه نه ده ولاړ بلکې موبایل بندوي د لمانځه سره دغه شان دغه کار د لمانځه د شان مطابق نه ده نو دغه عمل کثیر د دې په وجه سره لمونځ فاسدېږي. یو سړی چې په 2 لاسو باندې کار وکړي یو سړي نه ټوپۍ ولوېده دا جعلي ټوپۍ دا په یو لاس باندې نه لګول کېږي یو لاس باندې سر ته نه راغوستل کېږي په 2 لاسو یې بېرته په سر کړل نو دغه وجم باندې د انسان لمونځ فاسدېږي. داسې کار یې وکویه چې دغه کار د لمانځه د شان مطابق نه ده دا مفسد ده د لمانځه لپاره لمونځ د دې په وجه سره فاسدېږي. بل فاسدونکی د لمانځه دا د یو سړي قرات په داسې انداز سره وویلو چې لحن جلي غټه غلطي یې کې وکړله چې د هغې په وجه سره هغه قرآن مجید آیاتو چې کومه معنا وه هغه خرابېدله نو د دغه انسان لمونځ هم فاسد د دغه ترجمې له وجې چې ترجمه یې غلطه کېدله د قرآن مجید د آیات په داسې انداز سره وویلو چې ترجمه غلطه کېده د دې آیت لمونځ یې فاسد. نو دغه مفسدات دي دپاره د لمانځه کوم انسان نه چې په لمانځه کې دغه مفسدات واقع سولو دغه کارونه واقع سولو د ده لپاره لمونځ راګرځول دغه لازم دي او کوم لمونځ چې ادا کړی د هغه قابل قبول نه ده لمونځ دوباره په ده باندې لازم ده چې لمونځ راوګرځوي. نو باید هر مسلمان دغه مفسدات او دغه مکروهاتو نه ځان خبر کړي. مخته ما په اول وارې کې درته وویل چې څومره مسائل فرض دي فرائض دي نو په هر مسلمان باندې هغه فرائض زده کول فرض دي. فرائض په مسلمان باندې زده کول فرض واجبات په مسلمان باندې زده کول واجب سنت په مسلمان باندې زده کول سنت دي مستحبات په هر مسلمان باندې زده کول مستحب. لکه څرنګه چې د دغو مسائلو
د دغه احکاماتو درجات دي دغه رنګه په مسلمانانو باندې د دغه احکاماتو د زده کولو درجات فرض د فرض په درجه کې د واجب د واجب په درجه کې د سنت د سنت په درجه کې د مستحب د مستحب په درجه کې دغه رنګه مکروهات او مفسدات زده کول د مسلمان لپاره لازم او فرض دي دغه ځکه دغه په وجه سره انسان د خپل فریضه خیال کې کچیر دغه مفسدات د منځ کې د مسلمان کول کې نه واقع سي نو د منځ فاسدي نو الله رب العزت دی اول ماته بیا تاسو ټول مسلمانانو ته دې خبرو باندې